کار ډېر زیات خرابېږي. ما څه خبرې اورېدلې وې خو دا ختم شوي دي په هغه څه نه چې او نه پې زه ډېر پوهېږم. اوس هم اکابر ټول دا تقریبا یو اکابر دي د جمعیت علماء اسلام او د ختم نبوت. تاسو وګورئ د جمعیت علماء اسلام مرکزی قیادت زمانگا جناب مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ یو ډېر لوی کار کړی دی. بعضې کار په ډېر محنت سره ونشي، په تدبر سره الله یو خوش قسمتي جمعیت علماء له ورکړې ده او خاص کر مفتی محمود رحمت الله علیه له چې هغې سره خو نور هم یعنې دا کم د قادیانانو خلاف چې دا کافر دي او دا مسلمانان نه دي، دا یو ترمیم کې ده په آئین کې، نو دا متفقه ترمیم په باعث پې څوک شپې چارونه کړي دي الله ته بازارو په کتابونو کتلو سره. ځکه دا خو سړی علمي مجلس کې عالم نه وي، و داسې د عوامو چېرې دوی پوهول دا خو ډېر ګران کار دی. او دې کې هر قسمه هغه عقل پرست خلک وو، په هغې کې ما سوا د جمعیت علماء اسلام نه یا د جماعت اسلامي نه مذهب سره یا جمعیت علماء پاکستان نورانی صاحب دی ډله دا هغه مذهبي خلک وو. دا خو دوی ته خو څه مسله نه وه، هغوی خو مخکې د تحریکونو کې حصه اخیستې ده د ختم نبوت. که هغه تاسو ورته بریلیان وایي او کار څه ورته وایي پر هم ډېرې قربانۍ دې باره کې اصل چې صرف دیوبندیان یادوي چې چا چې کړي هغه یادول پکار دي لږ. نو هغې هم ډېرې قربانۍ او ډېر کتابونه او ډېر بحثونه یې کړي دي. د دې دغه نه مخکې د اسمبلۍ نه مخکې خبره کوو. نو الله پاک دا سعادت او بختورتوب د جمعیت علماء اسلام په نصیب کې لیکلی و. الله د هغې په لاس باندې دا مسله حل کړله. نو دوی قانوني کافر دي، هغه عند الله خو عند المسلمانان خو دوی و کافر، خو کله قانون کې دوی ته چا کافر نه شوی دی. اللہ تعالیٰ ټولې دنیا ته دا میسج پوره سودا د مفتی محمود رحمت الله علیه او د هغه د تدبر او د قابلیت او د سیاست یو زبردسته حصه استعمالول دا وشو. نو الحمدلله دا ټولې کارنامې دا ستاسو په کارنامو کې لیکلي کېږي. بیا مختلف حالات راځي موږ د چارسدې سره پورې لکه پیګو او سجد و جهاد له غونډې کوو یا زمونږ دا ملګري چې دي موږ نه تعاون سال خو موږ او دوی یو شي یو. کله چې د ناموس رسالت جلسې دلته دا څه مسله پېښه شي نو موږ او دوی یو ځای یو، فرق څوک نه شي کولی. نو دا په اتفاق اتحاد به نور هم مضبوطېږي انشاءالله العزیز. او دا کم انتخاب چې وشو ما خو دا اورېدلي چې د دې انتخاب نه خو بس چې کوم یو مشر شو بس هغه مشر یې والله علم نن مې داسې یو شی ولیده. نو خو زه دا وایم چې دا زاړه په زاړه پرېږدئ. خیر وشو دا اوسه پورې خو شو. نو دا زموږ مشران چې دي لکه پیر صاحب دی یا مثلا زموږ ناظم صاحب دی دې کې دغه مه کوئ، دا نه کوئ. زما خیال اندازه هم داسې ده حاجي حنیف الله صاحب پکې کوشش کوي یا دا نور. اوس دا دلته کې عبدالوهاب صاحب دی، قاري سعید صاحب دا زموږ بهترین د جمعیت هم ښه کارکنان دي او ډېر ښه کار کوي. نو دغه د ورورولۍ خبرې دي، د دین خبره ده. په دین کې چې څونه موږ یو یو نو ښه خبره ده، ځکه دې کې څه اختلاف شته نه. تاسو ته پیر صاحب وایي چې زه خو دا نه غواړم، خو زموږ د شریعت کې خو چې سړی څونه نه غواړي ورته پی ورکړو. اگر چې جمعیت علماء اسلام پکې ډېر خطې پړڅې کوي، خو زما خو همدغه راغلی چې را کم نه غواړي ویلې ورکوي.
موږ د هغې نه تنګ وو تاسو به انتخابات شروع کړو هم خدا ځای نو موږ چې د بره نه مقررې چې د سره اختلاف نه راځي خو د هغې یو دستور دی دا کومه طریقه چې چا یې ختمېږي موږ ډېر خوشحال وو موږ وایي زه دا اختلافات ورپکې وینم ځکه زموږ باره کې موږ به خپل یاد کړو د جمعیت علما باره کې دا مشهور وي په ډومبیا ورځ جومات کې ځای نه وي د اجلاس د مجلس عمومي او بیا چې نو په مینتونو خلکو راغواړو هغې نه پیدا کېږي صرف دغه انتخاب درسن او موټرې خلکو کړي وي زه یم چې د جمعیت علما اسلام نه دا شي اوس ښه خبره ده تاسو به که راته لا بېل کار شروع بهرحال کوشش کوئ چې کومې خبرې سره اختلاف راځي روکوئ پوه شوې که نه دې کې څه دي ګوره تنخواه موږ ته نه میلاوېږي تاسو ته نه میلاوېږي خو د الله د رضا لپاره یو خدمت دی چې څونه یو سړی ښه کولی شي پکار چې هغه ته راذمواري حواله کېږي ښه په خوشحالۍ سره نو بهرحال ډېر ښکلی کار دی یو نسبت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر لوی نسبت دی بلکې د ټولو انبیاء کرامو سره او دویم تاسو ته زما دا اپیل دی چې د جمعیت علما اسلام رکنسازي شروع ده او ډېر بالکل په اخري مراحلو کې د نر بچو 2 میاشتې ورکړي دي لکه 2 میاشتو کې موږ یې لږ کاپیان نشو تقسیمولی خو خیر موږ تاسو نه به په دغه کې دا اپیل وکړو چې تاسو کم کسان مقرر دي هغوی سره تعاون وکړه په خپل کوشش سره 50 روپۍ نو غواړي مشران یې غواړي نو دا رکنسازي غواړي موږ نه خو دې رکنسازۍ کې یو ما ته خیر ښکاري د جمعیت علما اسلام کارکنان زیات شي او دا نور څیزونه مې نه دي خوښ نور مې ذهن دا دی چې دا عهدې د بره نه تقسیمېږي نو ښه به وي هم به اتفاق وي خو دا چې رکنسازي ځان له شی دی انتخاب ځان له شی رکنسازي دا معنی چې یو سړی ښکاره نه دی او ټوله نوم ولیکي چې دا د جمعیت علما اسلام رکن دی ښکاره شي حق ښکاره شي دعا کې چې الله ستاسو زموږ دا اجلاس دا کامیاب وګرځولو کړي د برکاتو نه ډک کړي او الله پاک زموږ پیر صاحب او دا نور څومره ملګري چې دي نومونه اخیستل له ګران دي خفه کېږئ به نه مشران ډېر زیات راغلي دي الله یې د ټولو په زندګو کې برکت واچي کشرانو او مشرانو الله یې موږ او تاسو د دین د خدمت توفیق راکړي الله دې موږ او تاسو متفق او متحد ودرولي کړي تر اخره پورې تر مرګه پورې یا الله پاکه موږ کې اختلاف